أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن ينال التقوى منكم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عزتمند مسلمانانو اوریدونکو منګ او تاسو ته معلومه ده چې الله جل شانه من او بتاسو باندې یو عظیم شان او لوی ورځ هغه راوستي ده چې هغه ورځ ته د عرفه ورځ وي او د هغې ډېر زیات فضایل دي او حدیث مبارک کې راځي چې دا داسې ورځ ده چې الله جل شانه په دې ورځ باندې دومره جهنميان د جهنم نه راوباسي چې په بله ورځ باندې الله جل شانه دومره د جهنم نه څوک نه راوباسي. او دویم فضیلت هغه دا دی چې الله جل شانه په هغه خلقو باندې فخر کوي کم خلق چې د الله جل شانه دربار ته تللي وي او هلته دا لویه فریضه د حج هغه ادا کوي. الله دې فرشتو ته ووایي په دې خپلو بندګانو باندې فخر کوي چې زما دا بندګان زما طرف ته راغلي دي، په دې کې نه خان شته او نه غریب شته بلکې ټول هغه یو شان دی په دوو صادرو کې سرتور سر زما دربار ته راغلي دي. او بل فضیلت د هغه روژې چې الله جل شانه په دې ورځ باندې چې کم خلق هغه روژه ونیسي الله جل شانه دغه خلقو ته د 2 کالو اجر ورکوي، یو گناہونه د دې انسان معاف کوي د 2 کالو. او بیا د هغه ورځ چې هغه د لوی اختر ورځ ده چې په هغې باندې الله جل شانه انسان د توفیق ورکړی، مال ورته ورکړی وي او د دغه مال په باعث او د هغې په وجه باندې د الله په دربار کې د الله په نوم باندې هغه قربانی الله ته پیش کوي. نو دا مال هم د الله دی، دا څاروي هم د الله دی، بلکې الله وایي تاسو د دې دا غوښه تاسو خورئ، تاسو په ځان له استعمالوئ، بلکې ستاسو نیتونو هغه ما ته پیش کېدلي، ستاسو دا ویني او ستاسو د غوښو ضرورت ما ته نشته. ولکن یناله التقوى منکم، بلکې تاسو هغه تقوا تاسو هغه نیتونه د هغې ضرورت دی چې خپل نیتونه هغه صحیح. د دې وجې د قربانۍ هغه فضایل مسائل څه ذکر شوي او د هغې قربانۍ په فضیلت باندې واقعه قرآن کې د ابراهیم علیه السلام واقعه هم ذکر شوې ده او د آدم علیه السلام د اولاد حابیل او قابیل واقعه هم ذکر شوې ده او د متعدد آیاتونو نه د دې قربانۍ هغه حکم معلومیږي او خصوصا د سوره کوثر د آیت نه وانحر په دې کې امر دی، امر د وجوب د پاره دی چې کم سړی صاحب نصاب دی په هغه باندې قرباني واجب ده او دا به دی کوي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله په مدینه منوره کې
لس کال نبی علیہ الصلوۃ والسلام قربانی کړي وا او دغه شاندي د حجۃ الوداع په موقع باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام سل او خان قربانی کړي وا د دې وجنا هر هغه انسان چې هغه صاحب نصاب وي باغ باندې قربانی واجب ده بیا د هغه لپاره سم مسائل اولنۍ مسله دا ده چې کوم زنانه د هغه مہر چې هغه نکاح شوی واده شوی او هغه ته حواله شوی نه وي بلکې د خاوند په ذمه باندې باقی وي نو د دې زنانه باندې قربانی نشتا بلکې د دغه پیسو څومره پیسې چې د دې جوړیږي هغه به د خاوند د پیسو نه کټ کیږي دیو مسله چې کم سړی هغه صاحب نصاب دی دی به قربانی کوي کده په قرض باندې قربانی کوي کده په ادار باندې کوي کده په قسطونو باندې رضان د بار ساروي اخلي دا جایز ده بلکې دی به قربانی کوي چې کم سړی غیر صاحب نصاب دی او د سره دومره مال نشته چې قربانی به واجبېږي نو دی به قرضه هم نه کوي دی به خپل اهل و عیال باندې چې کومه نفقه کوي په هغې کې به تنګي هم نه راولي بلکې دی به قربانی هغه نه کوي درېیمه مسله دا ده چې کم سړی قربانی کوي نو په هغې کې درې قسمه څاروي دي یو په هغې کې اوښ دی چې د هغې 15 کاله عمر هغه به برابر وي دویم میخه دغه شانتې غوا او د دې دا جنسونه د دې به 2 کاله عمر وي په 2 کالو کې به یوه ګنټه د دې هم کمه نه وي که کمه وه نو قرباني به نه کېږي درېیم نمبر ګډ او بیزه ده په بیزه کې د 1 کال نه په کمه هغې باندې قرباني نه کېږي دغه شانتې ګډ او ګډورې چې دا قرباني کېږي نو که په دې کې بعضې علما د حدیث ذکر کوي که چېرته یو سړي ګډ واغستو او دغه ګډ چې دا د 6 میاشتو وي او دی د کال په ګډورو کې پریدي او دی داسې معلومیږي چې دی د کال دی نو په ده باندې هم قرباني صحیح ده څلورم نمبر مسله یو سړي قربانی د پاره څاروی واغستو خدا څاروی اوس بهر سریږي نو کده پی کوي د دغه شان د هر څه به صدقه کېږي دا به دا کور والا په خپل استعمال کې نه راولي څاروی په کور کې دی پی کوي او کور ساتي هغه خپل واخه دا ورکوي نو که دا دو خپل استعمال کې راوستل نو دا جایز ده پنځم نمبر مسله دا ده چې یو سړي څاروی واغستو خو د چا نه اخلي هغه ورته وایي هلکه د دې 2 کاله عمر دی د دې 4 کاله عمر دی بس د چا نه چې څاروی اخیستی کېږي د هغه قول له به اعتبار او د هغه قول به معتبر کېږي احسن الفتاوا جواهر الفقه مفتی شفیع رحمه الله شپږم جلد 272 صفحه کې دا خبره ذکر کړې ده دغه شانتي بیا د آسټرالیا او د امریکا او د غواګانې په دې باندې قرباني جایز ده وز یو سړی صاحب نصاب دی قرباني واغسته په 1 لک روپۍ باندې د اوس دا قرباني خرڅه کړه نو د دې په وجه باندې د دې په مقابله کې به 1,15,000 واغسته دا جایز ده په 1 لک قرباني اغستې ده په لسکم باندې خرڅه کړه نو دا 10,000 روپۍ چې دي دی به دا بیا صدقه کوي دی به دا خپل استعمال کې دوباره نه راولي اتم نمبر مسله دا ده یو سړی څاروی واغستو هغه غوا ده میخه ده حامله ده په دې باندې قرباني جایز ده خو که چېرته دغه قریب الولادت وه یعنی د بچی پیدایش هغه قریبو نو بیا به دې قرباني مکروه ده نهم نمبر مسله دا ده
یو سړی هغه څاروی پټ کو نو په دې باندې قرباني ناجایز ده اگر چې دغه بل چا واغستو او قرباني صحیح نه ده خا یو کال پس دې سړی ته پته ولګي د چالک ما خدا څاروی اغسته او دا خو دې سړی پټ کړی دی نو بیا به د دې څاروی پیسې اصل مالک ته رسي الو به قرباني صحیح کیږي یو سړی قرباني اغستا هغه وزن کو وای غستا دا جایز ده یو سړی په منډای کې یا په یو ځای کې په میله کې څاروی اغستو د ځان سره خپل مقابل چا چې سربیا کوله بار راوستو خپل مسله حل کړه او بس څاروی ته واغستو او دوی لاړ دغه ډاګ او دوی منډای وال د رسید جمع نه کو نو بدی کې قباحت نشته دا جایز ده 12 نمبر مسله دا ده هرن شو دغه شان نیلګای شو مطلب دا چې د څومره ځنګل ساروی دا حلال له قرباني به جایز نه ده یو سړی نه ساروی ورک شو او په دې ساروی باندې چا قرباني کول دا ناجایز ده او که قرباني وکړه نو دا بیا صدقه کوي فقیرانو لبه ور کوي یو کال به دې ساتي که یو کال پس د پته ونه لګي د بیا الو د لپاره قرباني جایز ده 14 نمبر مسله دا ده یو سړی ساروی اغست دي داغه عمر برابر دی خود جسم د وجه نه کمزوري ده نو باغې کې وکسان شریک کېدي شي او بکار سړی زیات برابر د جسم په لحاظ سره واخلي او هغه باندې قرباني وکي دا زیاده غوړه خبره ده 15 نمبر مسله یو ساروی ډیر غټ خپل زید نشیتلې نو برابر قرباني صحیح ده هغه ساروی چې باغی باندې قرباني ناجایز ده مثلا یو سړی غوا میخه دا واغستا د هغه سلور تیری یو ته صحیح نه ده خراب ده جایز ده کده باندې خراب ول بیا به قرباني ناجایز وي او د بیزی او د غړي په دې کې یو ته خرابو نو بری باندې قرباني ناجایز ده یو ساروی ده د هغه په ګډه ده بلکې هغه په لګول په زور باندې لګي او د قرباني زیته بوتلو نو دا جایز ده وځ خپل دومره خوګ د چې چوتې نه ولا لګولې نشي په دې باندې قرباني ناجایز ده خا لکې د درې نیمه کټه په دې باندې جایز نه ده د درېمې حسینه کم لکې کټه په دې باندې جایز ده دغه شانتي وګ شو وګ د نیمه حسینه کم کټه دا ناجایز ده د درېمې حسینه کم کټ شو دا جایز ده دغه شانتي خکری دي یو د ساروی کم خکری وي بعضی دا کم چې دا پټی مټی دوی اړای دوی د دې غوایانو په دې خکرو کې دا سيزونه اړای د دې لپاره چې دا راخیجنه او بل د تکلیف نه رسي نو بیا دغه سارو باندې قرباني جایز ده قبل کې دا قرباني هغه دا غستی وا خود درېم حسینه سیوا د اخکر دا خرابو نو بدی باندې قرباني جایز هغه نه ده وسبګي اکثر دا ګوتی مدي راوت دي سارو اکثر دا خکری مری نه بس دا ورته لګي دغه شان دي غاخونه نو که یو ساروی غاخونه نه او عمر برابرې بدی باندې قرباني جایز ده د ذبح متعلق مسائل یو سړی د ورځې ذبح ونه کی د شپې بس الاله کوي خو کا تیار نه وی رڼا انتظام کړي صحیح ده بسم الله بوي او د قرباني کوي چې کوم سړی حلاله کوي پاغه باندې ویل واجب دي بسم الله یا بسم الله والله اکبر الله اکبر کم لفظ وي بس جایز ده ساروی چې حلالي داغه به سلور رګونه کټکې کدرې کټول جایز ده کدرې نول بیا ناجایز ده و ساروی هغه د حلالي د ودرې دو په حلاله کې بیا دورا وپرځو سملو نو دوباره بسم الله وای او بیا به چاړه راکاږي
چې یو سړی قصاب راوستو او باغه باندې ذبح وکړه هغه له غوښه نور کوي په پیسو بلکې دله به نغدي پیسې ور کوي ځکه دا ناجایز دي. اوس یو سړی هغه د پنجاب دی مثلا او په پیښور کې اوسېږي، اوس په پنجاب کې اختر نشته او په پیښور کې اختر دی، نو د چې کم اصل ځای پنجاب نو که الته اختر رو قرباني به کوي، که اختر نو نو قرباني به نه کوي، په دویم ورځ باندې به قرباني کوي. بله مسله دا ده چې کله سړی قرباني کوي، اوس مثلا د سعودي او زمونږ یو ورځ فرق دی، نو دی به په 2 ورځو کې قرباني کوي، په 3 ورځو به قرباني نه پرېږدي ځکه 3 ورځ دا صحیح نه ده. علما په هغې کې ډېر شی بحثونه کړي دي، خو مختصر خبرې کو ډېر بحث پکې نه کوو. 6 نمبر مسله په دی کې اغا خانیان قادیانیان دغه شان دي ذکري فرقه د دې ټولو سره قرباني ناجایز ده. اوس یو څاروی دی هغه ډېر زیات غټ دی او قابو کېږي نه، تا وله شاټ ورکو بس یو شاټ پوره دی ډېر به نه ورکوي، که دومره شاټ هغې ته میلاو شو چې د هغې دا وینه د هر څه جم شول نو په دې باندې بیا قرباني جایز نه ده. اوس یو سړی دا عذر کوي چې هلکه مهنګایي ده پیسې نشته قرباني به څنګه کوم، نو قرباني نشم کولی، دا عذر قابل قبول نه دی په شریعت کې، ځکه حدیث د بخاري کې راځي نبی علیه السلام 1 دینار ورکو په هغې باندې قرباني ورکړه، د 2025 د جون د هغې ریټ دی 1,08,000 روپۍ چې نبی علیه السلام 1 دینار ورکړی او په هغې باندې قرباني کړې وه. مثلا ټول رونه شریک دي او د هغې ګټه وټه ټول پلار له راوړي، بس بیا یو قرباني د هغو دپاره صحیح ده. نه که ټول رونه هغه شریک ول بلکې هر څه تقسیم شول او دوی ټول صاحب نصاب شول نو بیا به ټول قرباني ځان له جدا جدا کوي. اوس د څاروي عمر برابر دی بلکې غاښونه یې نشته، د غاښونو په دې کې څه حرج نشته، په دې قرباني جایز ده. 5 مسله په دې کې دا ده یو سړي وصیت وکړو چې هلکه زما د مرګ نه پس په ماله قرباني کې او خپل مال یې پرېښودی دی، نو دی کور والا بدله قرباني کوي او د دې قربانۍ دا ټوله غوښه او بیا صدقه کوي، دا به په خپل استعمال کې نه راولي. وګو چېرته وصیت یې نه دی کړی او مال یې نه دی پرېښودی، که قرباني وله وکړه نو دا قرباني دا غوښه په خپل استعمال کې راوستی شي. یو سړی وی هلکه زه خپل پلار له خپل مور له یا بل له وصیه کومه ځان له نه کوي، که دی صاحب نصابو اول په ده باندې واجب د خپله قرباني به کوي، وروسته به د مور پلار د هغوی له کوي. 6 نمبر مسله په دې کې دا ده چې 6 شیزونه په څاروي کې دا حرام دي. یو د هغې چې دا کومه وینه ده دا استعمالول دا ناجایز دي. دویم د مادي او د نر هغه د لوی بولو یا د وړوی بولو ځای استعمالول، مثانه یا تریخه یا دغه انډې استعمالول دا ناجایز دي. او غدو هغه څیز ته ویلی کېږي چې کله دا وینه او دا سرمن د دې په منځ کې یو غوټه غونده کې جوړه شي نو علما ذکر کوي چې دغه خوړل دا ناجایز دي. او چې کله شرکا 15 کسانی 100 کسانی دا تقسیم کوي علما ذکر کوي چې دا په وزن باندې تقسیمي بلکې بغیر د وزن نه بغوخه نه تقسیمي دا ناجایز دي. یو سړی غریب سړی دی غوښه یې راټوله کړه هغه یا په هوټل باندې خرڅ کړه یا بل چاله ورکړه نو دا غریب سړي دپاره جایز دي. خو چې څوک قرباني کوي خپله غوښه به خرڅوي نه، دا به غریبانانو او په هغې به تقسیموي. دا یو څو خبرې د قربانۍ وي. سبا د اختر ورځ ده انشاءالله ژوند هغه وپا وکړه نو د هغې دپاره یو څو خبرې ځکه سهار کې بیا وخم کم یو چې مسنون طریقه د هغې دپاره دا ده سړی وختي راشي غسل وکړي پاکې کپړې نوي بدلې کړي خوشبو لګوي او په یو لاره باندې راشي عیدګاه ته په بله لاره باندې ځي او د هغې سره تکبیرات وایي
او چې کله کم سړی قربانی کوي مسنون او مستحب طریقه دا چې سړی سار خوراک ونه کی او چې کله قربانی وشي داغي غوخینه خوراک وکي نو دا مسنون عمل او مستحب عمل له خدا بګنيشته ګوره زمنګ په قومونو کې نه یو مسله راوړي دا وای دا روزه مين ولا بس قربانی به نه پلان کې ګرلاړ چې زموږ په کور کې روزه ده دا روزه موجه پریدو دا روزه نشته پردي غوخو باندې روزه منه سي بیا خپل خوراک وکړي چې وس کا ډوړې او خورا مټای او خورا وس یو خپل قربانی ده الګه دا قربانی ده غوخي دراتلو پورې بس دا خوراک ونکو او چې کله قربانی غوخه راغله باغې باندې ابتدا وکړه نو دا یو مستحب عمل لته ته به اجر او ثواب ملاوي شي کمن بیا پردو ټلنو ته انتظار کو د خلکو غره د غوخو د بار خلک لیګو را لیګو نو دا کار پرې دول دا غوړه بیا دا زګال ته د خلکو تقسیمی او باغی کې ومنګ د بل نه سوال کو نو الته د بعض خلکو په ذهن کې بل د غم راځي د دې وجنه غوړه دار چې سړی بیا خپل خوراک وکي داغې نه غوړه دادا او که سړی بیا دومره انتظار کولای شي چې غو خراش او داغې نه شروع وکي نو دا غوړه او مستحب عمل له او سار کې زمون بل دا یو نوې طریقه بار موږ د دې خبرې تذکرہ کو الله دې عمل توفیق راکړي موږ چې کله سار مونږ کو بس موږ مخبرو ته روان شو دی مخبری د تلاړ شي نو زما خو سوچ دار کې دې چې د امړي بیا را پاسي خبري وکړي یا بو چې د اختر روز د زما خپل الله مبارکي به درکې زه په دې نه پويګم چې دا خبره به کیسه ده ته دې زنه لاس چوت کا واغی دا بس د اجر رسی روز په کال کې ټول کال موږ د مخبری په طرف نه بس د اختر پر روز یو میشن خځ ځان لروانه او سړي ځان لروانه میلې جوړ کړي دا د کم نه شریعت دی شریعت خدا ما تا ته نه خي ما تا ته دا خوشاله ورځ د تاسو خوشحالي مناوږي نو ما تا د مخبرو ته روان شو چې چا بکور کې چې غم شو یا غریب در خفقان مخې ته شروع شي نو هغه غریب بیا هم ټول اختر په خفقان تیر شي نو دا دین نه الله وای دا د خوشاله ورځ ده زه خوشاله پرشتي خوشاله دي زما مخلوق ته خوشاله شي نو دا د خفقان ورځ نه پکاره چې موږ او تاسو په دې ورځ خوشحالي کو خفقان هغه ختمو نو مخبرو ته د تلو کوشش ما کوي د سهار مانځه وروسته د اختر مانځه پوری دا وخت د دې د پاره سړی غسل وکي او د غیر مانځه لپاره تیاری وکي او د وخت عیدګاه د مسجد تراشي د لپاره اجر او ثواب پدې کړي او ان شاء الله سهار مونږ د هغه پښپګنی بجې باندې ادا کوم برګری پکار د کوشش د وخت کوي ځکه قربانیان دي بیا وخم رسته نوري غارمې چې مرګري د وخت راغل په ټیم باندې جمع وشو دا غینه بس په ان شاء الله بیا خپل سړی لاړ شي خپل قرباني وکي الله دې ما او تاسو د عمل توفیق راکړي